أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. سورة الحجر 97 نمبر آیات. پدې 97 نمبر آیات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی ذکر کیږي او تسلی د دې خبرې د اسلام سمره مخالفین دي بتا باندې په الزامات لګي تا به خراب نمونه سره یادای ستار دعوت او ساده مهنت باندې بخاوري اړې دغه مخالفت بګي نو بده باندې طبعا ساده طبيعت خرابي لیکن دغه طبيعت خرابوا مو دغه علاج ذکر کیږي چې بسبح بحمد ربک وکم من الساجدين چې کله طبيعت په دې حالاتو کې خراب شي خفګان د معنی غالب کیږي نو د الله تعالی تسبیحات شروع د الله تعالی حمد وایا او منځونه کوه منځ کوه فرض نوافل چې په کومه کې سجدي راځي نو بره طریقه باندې به غم ختم شي زګ عبادت کې خپل یو خاصیت داسې دی بازکار وی خاصیت داسې دی چې د سره حضرت اطمینان راځي د انسان غمونه په دې باندې کمیږي او ردی سره الله تعالی سخت مشکلات به سره حل کوي نو الله ولقد نعلم يقينا من کوي انك يسبيق صدرك يقينا تنگيږي سينستا بما يقولون فاغه خبر باندې چې داخله کی وي د اسلام مخالفین چې کم سوي او د خبره باندې طبعا ساسنه تنگيږي یعنی ته خپکیږي وسبح نو تسبيحات وایا ورسې حالاتو کې تسبيحات وایا بحمد ربك سرد حمد ربستا نو دې ځکه کې درې سيزونه ذکر کیږي په دې آیات کې یو تسبیحات دي یو حمد دی یو سیده کېدو سیده کوونکو سره ملګرتیا را یعنی سیده کول د تسبیح او د حمد مضمون مخکې تر شوی دی چې د الله تعالی نه خراب صفات منفي کول دې ته تسبیح وایي او مثبت صفات ورله بیانول دغه د حمد د دوه لازم ملزوم دي کما منفي صفات خراب صفات نه پینشي توحید ناراضي او دغه شان کې خصيفات ثابت نشي نو د الله تعالی لوی نه کار کیږي دا دوه لازمي مضامین دي وکم من الساجدين او شتر صدق کوونکو نه یعنی منځ کوه نو تسبیحات حمد او منځونه سره انسان غم په لحال هم ختم شي او په آینده وختونو کې د الله تعالی رس انسان مشکلات حل کوي وعبد ربك او بندگی کا ودراخ پل حتى ياتيك اليقين تر هغه بور جلاش دا یقیني خبره چې مرګ یقین په معنا د مرګ سره دی نو مرګ د یقین څخه وجد دي کې د هیڅ اختلاف نشته څومره کافرانو د دنیا په مخ باندې وسیږي ټول په مرګ باندې کې اتفاق لري چې مرګ یو شی دی ورازي په انسان باندې نو بندگی د مرګ پورې په هر انسان باندې لازمي ده د الله تعالی د محکم باندې او دسي حالات په انسانانو باندې ناراضي چې په هغه ټیم کې انسانانو نه د الله تعالی د بندګۍ د ذمہواری اوچته شي د ځګن کې امام ابن کثیر رحمه الله او علامه الوسی رحمه الله په تفسیر روح المانی کې ابن کثیر په تفسیر ابن کثیر کې د یو خاص فرقې ذکر کړی د جدي ځګن غلط استدلال کوي او داغي تفصیلی جوابونه ذکر کړی دي د اسلام دشمن مخالف خلکو کې یو قسم له خلک د هغه ته ملحدین وي ملحدین هغه خلک د قرآن او حدیث نوم اخلي او د قرآن او حدیثو کې دنه د سلارې پیدا کوي د وضاحتونو او تشریحات کوي چې کو پرته بګلاره جوړ شي او خلک د اسلام نه لري وس داسې قسم کار ته الحاد ویل کیږي نو هغه د یقین په معنا یقین بل معنا ذکر کوي هغه وایي د دې معنی ته چې جواب د ربک ته بندګي او درخ خپل حتی یاتي کل یقین در دې چې دا شته دا یقیني خبره او یقیني شی څه شی دی معرفت الهی دی او الله تعالی صحیح پیژنګرو د صحیح پیژنګرو حاصل کړه بیا بندګي مکوه بندګي د کوم وخت پورې کوه صبر چې الله تعالی پیژان دی نو چې و دې پیژان د بس به مکه دا معنی کوي بیا دا هغه خیال د سې چې یاره انسان کله بندګي کوي نو یو حد ته ورسیږي او الله تعالی پیژنګرو وشي معرفت الهی حاصل شي چې کله به معرفت الهی حاصل شو نو بس بندګي ختم شي به الله تعالی بندګي مکه او په دې طریقه باندې ډیر زیات ملحدین د پنجاب طرفونو کې ډیر زیات شته چې هغه بالکل موزه سم نه پیژني او خلک وې دا رسیدلې دي
په دې معنی وایي عبادت نشته دا رسېدلې سړی د خلک لاس پیښ کولای په احترام په نظر ته ګوري کله کله هغه کپړې هم نه غوندي چرسم سکي او غټ غټ نوکان یو خیرم منتګ شي بالکل د موز روزې نه خبر نه او خلکو نه د پوس وکي دا شی د قبر ته پروت د دې حالات دي تاسو را دومره احترام ولي کوي نو وي دا خو رسېدلې دې من الله تعالی بندگی په الحال وای نشته. نو تفسیر روح المعانی ابن کثیر په دې معنی سخرت کړی دی او دا خبره بسوس وجوهات سره غلطه ده. اول دغه تفسیر چې کوم دوی کوي نه د قران او د حدیثو ساري خلاف ځکه چې په قران کې نور ځګنو کې براشي چې یقین په معنا د مرګ سره دی د مضمون پر سره روان دي پر ذکر کې د بخاری شریف په روایت کې هم دی چې دلته کې یقین په معنا د مرګ سره دی او د مرګ ته د یقین ځکه وایي چې دا بیخي یقیني دی اتفاقی دی اختلاف پکې نشته دی. نو دا د قران او د حدیثو اصطلاحات تخریب شو. کم تفسیر چې د قران او د حدیثو خلاف هغه مسترد او قران او د حدیثو مقابل کې بل تفسیر جوړول دا قطعی کفر هم دی. نو ورخ د عقیده باندې سره کافر کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا زمونږ لپاره عملی نمونه چې کوم ده د نبی عليه السلام ژوندۍ ده. قران کې الله وایي چې ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. تاسو ته لپاره د نبی عليه السلام ژوندۍ بهترین نمونه ده هغه شان کې عمل تاسو کوئ تاسو باندې خطا کیږي. اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ د وفات پورې د الله تعالی بندگی پرې خیره حالانکه معرفت الهی د الله تعالی پیژنګلو واخلي د نبی علیہ السلام د الله تعالی پیژنګلو زیات معلومه و چې زیات پیژاند نبی علیہ السلام پیژندل او به د عبادت پابند وریو تهجد به کول اذکار پابند نفل روزي به نیولې صدقې به کول هر څه به ټول امت نه زیات کول. نو د نبی علیہ السلام د عمل لمو ته پته لګی چې دغه تفسیر هم مسترد. دویم صحابه کرام چې د نبی علیہ السلام خصوصي منتخب شوی خلک ایسو پکې داسې نشته چې الله تعالی بندگی پرېخي چې بس ما الله او پیژاندو اوس نورې بندگی ته ضرورت نشته. صحابه کرام کې د څوک نه تر شوی تابعین کې نه تر شوی تابعین کې هیڅ چرته کې هم نه تر شوی په نکانو خلکو کې کم چې اتفاقی علما نه باغې کې څوک نه تر شوی. نو دین موږ ته اندازه ولګي دغه تفسیر مسترد دی او دغه د اسلام خلاف یو پروګرام دی. دغه نه علاوه عقلی جواب بل دا دی چې دوی وجه الله بندگی کوي د هغه وخت پورې چې دا معرفت الهی اصل شي الله تعالی ته پیژني. نو چې الله تعالی دې پیژان دی نه بندگی څنګه کی په جهالت کې بندگی څنګه کی د حقیقي سری بدنه عبادت وای دې چې تب کلک نیت کړی د الله تعالی د رضا حاصل ور د پاره نو الله به پیژان دی چې الله دې پیژان دی نه د نو بندگی څنګه کیږي او خدای بندگی کی دی نشي. د بندگی لپاره معرفت به ضروري دی چې الله به پیژني عقیده به صحیح کړي بندگی کوي. نو لہذا دغه د ملحدین یو ډله ده او ډیرو ځګینو کې دوی خلک شتره کار کې زموږ د علاقو کې خونښت ده لیکن بڑے علاقو کې شتره هم دغه د اسلام مخالف خلک دي گمراه خلک دي باطل خلک دي ملحدین دي او د اسلام نه ډیر زیات لري د اسلام سره سم مناسبت نشته لہذا د بزرګانو په نظر د قتل ټیک کار نه